د حضرت ابن مغفل رضی الله تعالی عنه د حذف په وجه خبرې پرېښودل. د عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه یو زلمي وراره حذف سره لوبې کولې. هغه ولیدو، ویې فرمایل چې د ورور زویه داسې مه کوه. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دی دې سره پیدا هېڅ نشته، نه پرې ښکاره کېدی شي او نه دښمن ته نقصان رسولی شي، او که اتفاقاً چاته ولګي نو سترګه به یې وچوي یا غاښ به یې مات شي. وراره کم عمره و، هغه چې کله تره غافل ولیدو نو بیا یې لوبې شروع کړې. هغه ولیدو، ویې فرمایل چې زه تا ته د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد اورم، ته بیا دغه کار کوې. په الله تعالی مې د قسم وي تا سره به هېڅکله خبرې ونه کړم. یو بله کیسه کې د دې نه پس دا دی په الله تعالی مې د قسم وي نه به ستا جنازه کې شرکت کومه، نه به ستا بیمارپرسي کومه. پیدا کې لیکي حذف دې ته وایي چې په کټه ګوته ورکوټې غوندې کاڼي کېږدي، بیا هغه د ګوتې نه ولي. بچو کې عموماً دا رنګې لوبو مرض وي. هغه داسې خو وي نه چې پرې ښکاره وشي، البته که د چا په سترګه اتفاقاً ولګي. بچو کې عموماً دا رنګې لوبو مرض وي. هغه داسې خو وي نه چې پرې ښکاره وشي، البته که د چا په سترګه اتفاقاً ولګي نو هغه به زخمي کړي. حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه ته د دې برداشت ونه شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد د اورولو نه پس هغه به چې دا کار وکړي. موږ خلک سحر نه تر ماښامه پورې د نبي علیه الصلاة والسلام څومره ارشادات اورو او د هغې څومره اهتمام کوو. هر کس په خپله د خپل ځان متعلق فیصله کولی شي.